د نوښار په سیمه خېشو کې وزیر اعلی خیبر پښتونخوا پرویز خټک او ایم این ای ډاکټر ایمان خټک د نورو مشرانو سره د ګرل ډیګري کالج او خېش کې ټوپو شتونګړې پل سره د نورو مختلف منصوبو افتتاحګانې هم وکړي. په دې موقع د پاکستان تحریک انصاف کارکونکو د وزیر اعلی خیبر پښتونخوا په ډېر جوش و خروش سره استقبال وکړو. شفاف چلی تحریک انصاف چلی. په دغه موقع د قومي اسمبلی غړي ډاکټر ایمان خټک څه داسې وویل. موږ نن چې د علاقې ته راغلي وو نو دا د پښتونګړۍ او د خېش په منځ کې چې کوم فارم ټو مارکیټ روډ دی او هغې سره چې کوم برج جوړ شوی هغې افتتاح شوه. بیا احمدنګر روډ وشو، دې نه پس د سوی ګیس افتتاح وشو احمدنګر. داسې هېڅ قسم خبرې نشته، دا یو کور دی مونږ. دې کې مشر کشر هم شته، عهدیداران هم شته، دې کې نوجوانان هم دي، تحریک انصاف پر نوجوانان دي او دا به خامخا په کور کې اختلاف هم راځي، خبر هم راځي. حوصله شکني موږ ولې کوو؟ دې خلکو دې نوجوانانو موږ ته دومره عزت راکړی، موږ وروڼه دي. سر الیکشن کې د خلکو دا سوچي چې علاقې سړی ودرېدلی، علاقې سړي سره ملګرتیا کوو. دغه وخت تېر شوی دی. اوس پخوا په نارو علاقې او دې کیسو باندې به ووټ و. اوس خلک صرف او صرف دا ګوري چې کار څوک کولی شي. د ډیګري کالج د افتتاح په موقع تحصیل ممبر زلال عالم خان څه داسې وینا وه. کالج دا زموږ یو دیرینه مطالبه وه د پرویز خټک. زه ډېر زیات مشکور یم چې کله ورته موږ ووایي چې موږ ته ګرلز ډیګري کالج پکار دی، نو هغه وایي تاسو ځمکه دغه کې او ته پته فورن فنډ ایشو کوم. نو مکه شانې وکړه، موږ ته 32 میلیون 322 میلیون روپۍ موږ ته راکړي. نو موږ ډېر زیات مشکور یو. بیا د ایکسایز منسټر میا جبشیر الدین هم شکریه ادا کوو، هغه هم پکې خپل کردار ادا کړی. ډاکټر عمران هم شکریه ادا کوو. خو بیا زه یو ځل عوامو ته مبارکباد هم پیش کوم. د الله په فضل 2 میاشتې شو چې په دې کار شروع شوی او 4 ورځې کار شروع دی. 60% کار شو، انشاءالله ان قریب 2-3 میاشتو کې به 40% کار هم مکمل شي.